نو دروجه میاشت را روانه ده. الله دې مونږ او تاسو ټول ته د صحیح روجه نیولو توفیق نصیب وفرمایي. قرآن کریم کے اللہ عز اسمہ ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والاو، کتب علیکم الصیام، فرض کړل شوی د پتا سو باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض شوی او په هغه کسانو باندې چې کم تاسو نه مخکې تیر شي. کم قومونه چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي نو روزه په هغې هم فرض وه، یوازې په تاسو نه ده فرض. علماء لیکي چې د روزه کې راز څه دی؟ آخر خدای پاک تا سپلاس راضی چې د سحر نواله تر ماخامه پورې خلق د لوګي او د تند نه مړکی. ما په خبره پوهیږئ؟ ځکه چې الله ته پته ده چې کوم خلق روزه نیسي او کوم نه نیسي، نو چې د ته پته ده چې دا خلق یې نیسي، کمری هم نیسي، نو بیا ولې دا امتحان په باندې کوي؟ نو عزیزانو د امتحان دو وجه، یو وجه د امتحان دای چې ممتحن ته د مخکینی سړی پته نه نو امتحان پیو کی. پته ورته نه چې ده په دې تعلیم کې قابل دی او کنه دی، نو امتحان ورته کی دی پرچا لاس کې ورکی چې بای دادا مضمون لیک. نو دا الله متعلق دا ویل چې د ته پته نشته، نو دا خو ناممکنه ده، ځکه چې الله د هر چا په سینه عالم دی او هغه ته پته ده، او د هر چا قابلیت هم ورته معلوم. دغه سوال په هغه ځای هم واردېږي چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود اور جوړ کو او دومره لوی اور چې په شپږو میاشتو کې خو ایله تازه شوی. اوس دې امتحان ته ګوره چې وخت کې نمرود دې اور ته ورچي چې منی کېږي د خپل خبرو نه او کدي اور ته دی اچو. ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې منی کېږم خو نه ورچو، چې اور ته ورواچول.
نو دا وخت کې جبرائیل علیہ السلام ورته راغی او ورته وی چې وایا سه امداد درکم په ډېر لوی اور کې راو غورځي. نو ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي چا چوله مغه پويګو امداد پوي. نو یو بل د خوند خبره در تارس کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج تتلونو د معراج پشپه باندې سدرۃ المنتہا کی جبرائیل ورته وی چې دې ځای نه زمخ کې نشم تله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او جبرائیل یو بدل درنا عالم زمانی کې ابراهیم علیہ السلام چې پور کې نمرود اچولیو نو تا ورته ویلی چې امداد درکم اے ابراهیم دې وخت کې زما غزه تر صحیح کیږي چې ستانه کیږي. نو زمانی قدر ته وی چې نا چاته چې ستاره صحیح کیږي اما ګوري لګیا. نو نن وای جبرئیل هغه ځای ته زروانم چې کوم ځای ته تنشه رسیدې نو که څه خدمت تی راته وای چې مخ کې درته پیش کړم. نو ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي. ودا چې به اختیار دی را ټوپ ولیکو. نو ابراهیم علیہ السلام ورته وایي چې خبره دادا چې دا د نمرود وس کار نه د نمرود کار دی چې دا سما سره کیږي لګیا دی دا کول والا بل دی ازما محبوب او معشوق دی اپ دې خوشحالي کی چې زور کې وګرځي. نو چې زما معشوقه په خوشحالي کی نو دا به اختیار مې ور ټوپ زکه. ڈاکٹر اقبال وی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابی. دا عقل تقاضا خداوا چې دی اور ته ور ټوپ کوم او کنه سوچ می کولی او د عشق تقاضا دا نه چې سوچونه بنه کې بس وردانګي. نو عزیزانو روجه چې دا الله تسپلاس ورزي نو مارز داو کو چې د محبوب امتحان په سړی چې د داغي دو صورت ای. یو صورت دای چې دته معلوم نه چې د په امتحان کې پاس شي او کپاس بنشي نو د خدای متعلق خدا خبره ناممکنه ده. یو صورت دای چې پاغه امتحان دې د پاره کوي چې نوري دنیا ته سبق شي چې تاسو هم بنی آدم یې او دعوه کوي د دې خبرې چې موږ د خدای عاشقان یو. نو تاسو هم انسانان یې او ابراهیم علیہ السلام هم انسان. اغم دعوه د عشق کوله به اختیار اور ته ټوپ کړو. اغم دعوه د عشق کوله د زوی په مړای چاړه کې خوا چې زما خدای ویلي چې زوی حلال کنو بسم الله الله اکبر. نو د عشق کی دنیا ته خودو چې سبا ته داونه وی چې یا الله ما تا د پاره دا کړی او ما دا کړی او ما دا کړی نو زه درته سیمپل پیش کم چې ما د پاره کولو والا چې وغه داو لکه ابراهیم علیه السلام. ما پکال کی یو ځل پتا روجر اوسته و نوم ټوپونه دیوال غرق شو نن خډيره ګرمي دا
نن وګه ډېرې ما او نن تګه ډېرې ما په دې روزه کې یو دا خبرې ګوره مکه نن می پښمنه نه دې کړې او نن می چې چای نه جس کلیو او د پاتې شوم او بانګ را باندې و ټول اورس کتا سو خیالو کې مونږه دا خبرې دا بنه په خدای قسم چې دا روزه چې فرض شو نو په هغه وخت کې غوښه چرته وي دا سبزیانې چې دا تاسو نن خورئ دا چرته وي یو کدو به هغه هم ډېر په مشکله پیدا کړي او چې پیدا بشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو لګیا دې پرې کوي نره نره پرې کوي جی دومره نره ولی پرې کوي و دومره نره ځکه پرې کوم چې आवाज زنه ما چې لګه خوروا په کیو کو چې دې گاونډیانو تم لګا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکاری بچو نو هغه بچ پاو شیو نو پکې دړای وبوي تاله چې و داغه د لرګي جوړو نو هغه یو تاله دومره لویو چې سلورو کسبو چتول سلور کسي چې اوچته اندازو کوي د دینیم جمعه تم رتاله بینو والا به سلور کسو نو دا دومره لوی تاله دې د پاره جوړ کړو چې مونږ چې روټي خورو اسنه چې چرته غلام یا مړی یا مزدور دارانه بار پاتې نشي جام په دې تالی کې روټي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې یوازې به روټای نه خوړه څومره مرګري غلامان خادمان مریونه دا ټول به ځان سره په یو تالی کې د دواړو کونو بادشاہ دی او پروټای ور سره مریونه او خادمان ناس نن چې د دوانو افسرین هغه نوکر ځان سره کې نه یا ډرایور ځان سره پروټای کې نه یا خدمتگار ځان تو بس تغفر او بیا لا چې خان نوابی په دې پاکستان کې وګورئ دا پاکستان به خدای غر کوي نه په دې هفته کې وګوره په ټول پاکستان غلې ووري شلګونه کسان پکې مړ یو علاقه داسې نه ده چې غلې په نه دا ورېدل نو پرون می چاته وی غلې لا څکه اوس د آسمانی د بل قهر انتظار کوي چې کم قهر به در باندې وری کم افت به در باندې وری په خوا خداو چې خزه به غډېدا او سړو به تماشا کوي او سړی غډېږي او خزه تماشا کوي ای په شرمونو د عمل کو شرمېږي چې شرمېدلې به څه شرمېږي په خواب خزه غډېدا او سړی به تماشه تناس کم سړی به چې خزه ته چلم ډکولا بړواګان به ورته او یا بړواګانو ته به چلم ډکولو مونږ باغی پورې خندل چوب به غیرت ته څنګه پښتون ځانته خدای دې به خباست بړواګانو ته چلم ډک مونږ لکوالی زمانہ کې به دا ډېر تعجب غنلې اوس ټول ملک غډي هر سړی کنجر او دم دی دا مونږ ګیرو والا چې نه غډیګو لګ دا سډیل میلم په مخ ولاړه دینه شرمېګو کینی مونږ د ټولو نه زیات
تاسو وکړه ابل اورز د قوم غړا بیا د قوم د ملک د اسمبلی ممبران غړي نو چې د کوم ملک پارلیمنت کنجر وي دا ملک انجام بچي او دا ملک حال بچي تاسو بنور د ځان تماشه کوي نو عرض میں داو چې روجا په دې ملک کې هم غریبو تراغله ده سرمایدار روجې نه نیسي پیغمبر فرمایلی دی الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شیو چانه پیجندو او زر دې چې بیا به ناشنا شي څوک به نه پیژني فتوبى للغرباء خوشحالي دی وی د غریبانو خلقو د پاره خو زه د پاکستان غریبانم چې د په دې حدیث لاندې نه غنم پاکستان غریبان دي خدای په خړ سیلاب یوړي سمره دمتوب او کنجرتوب چې نن د غریب په دماغ کې دی دومره د سرمایدار نه تاسو ورشي کابل ته مازیګر ټیم کې وګورئ کل هم په کې دا د غریبان او سټمار او د شاخه تاخه زامن دا به ګورئ د ورځې په پالیشونه کوي د ورځې په مزدوري کوي او مازیګر کې به سینما کې ګورئ نو عرض میں دا عزیزان چې دا قوم د قوم زما په دې سترګو سترګو کې کیږي چې صافت لاندې برازي اوس په دې به خدای عالمي چې صافت به نازله بار تقدیر روجا الله فرض کړی دی د پاره دا چې دنیا ته وخی بیا خاص کر ملائکو ته وخی چې تاسو وګورئ دا تاسو ویلیو چې بنی آدم ما پیدا کوا دوی به څه چل کوي پردی ویني به تویي پردی کورونه به ورانای مونږ ډیر یو ستا عبادت ته پاره او وګورئ زما په بندگانو زما امتحان ده سار نه تر ماخامه پورې 14 غنټې ما د پاره لوګه او تنده تیرې کنه تیرې نو ستاسو پر روزه باندې با الله د ټول کائنات په ملائکو کې فخر کوي په تاسو به فخر کوي حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ جنت ته چې خلق نه نوځي یو دروازه ده داغه ریان نامه ده ریان دروازه به خاص کر روزدارو ته आवाज کوي چې تاسو زما په دلار جنت ته نه نو زما عزیزانو په دې نعمتونو کې چې دا د شپې تاسو خړلې او دومره وخورئ چې بیا بل ما خام لمه مړ نه کی ملایان د شپې وګورئ د پیوالاو په دکانونو باندې لوخي ورته پریخي چې ملای کنه دا غوړې خورواګان خوار نه خوار او غریب نه غریب سړی تم الله تعالی پښمنی کې پراټي نصیب کړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په جنگ کې د روزي میاشت و
او د اړ په شکال ورځي صحابه روجیم نیولې وي او جنگ هم کول او داسې روجای نیولې و چې ماخام نور څه د خوراک نو یو قجوره دو کسو باندې نیمه کړې و نیمه تاو خوړه او نیمه ماو خوړه په دې مروجم نیولې او سباله د بدر په میدان کې جنگ هم کول تاسو بس کوئ رحمان بابا وی پعوز دی کم طاعت دے ورته کړی پعوز دی کم طاعت دے ورته کړی دا نعمت چې په هر شام او هر سحر خوري سحر او ماښام چې کوم نعمتونه تخوري د دې بدل کې دي کړي څه دي بدلوی په دنیا دین او ایمان ولې نه پويږي په خپل سود او په زیان ولې بدلوی په دنیا دین او ایمان ولې نه پويږي په خپل سود او په زیان ولې خدای درکړه د هر چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې د ځان بولې ناتوان ولې کم توان او طاقت ته چې الله تعالی تا ته نه درکړي بیا ځان ناتوان ولې ځان کمزور ولې نو زما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې